السلام علیکم ورحمت الله. یاره د دې خلکو نه زموږ ډېره ګیله ده اورې دا خلک خوځګار شوي دي یا څه چل دی. مولانا طارق جمیل صاحب د یو ماشوم سره مصافحه نه ده کړې نو اوس په هغه پسې چې دی راغستې د لګیا دي څومره ورځې ده هغه غریب یې نه پرېږدي او یاره دا یې ښه نه دي کړي او په ده کې تکبر دی او په ده کې دا دی او هغه دی. هلکه هغه دومره بیانات او هغه دومره دیني خدمات او دومره هغه هر څه هغه څه شو یاره چې دومره په یو وړه خبره باندې هغه تاسو د اسمان نه ځمکې ته راګوزارئ داسې نه د په کار زموږ په خیال باندې او په دې کې باسم مولي صاحب دې باره کې ته څه یاره دا وایي مصافحه یې ماشوم سره نه ده کړې معذرت یې کړی ده اوس وایي چې دا د تکبر دی او دا دی هغه دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دلته مفتي صاحب ستاسو خبره زموږ د خلک وزګار شوي دي او بل زموږ د خلک د یو شي شرعي حیثیت نه پېژني. لکه سلام کول دا اوس فرض دي مستحب دي واجب دي سنت دي اول موږ دا وپېژنو. اوس بیا دې کې لکه مصافحه کول سوي مصافحه کول سره مستحب دي بل تکبر سلام ضروري ده سلام ضروري دی اصل کول سلام او بل د او حدیث کې مرضی البادی بالسلام بریء من الكبر ذکر د سلام مصافحه مصافحه به نشته. بل تکبر مونږ یې پلان کې تکبر پلان کې کودا مصافحه نه کول تکبر به خور سره تکبر کوي ته چې بلا روانه چا سره سلام کولای شي لاس ملا یو نفس سلام نه مصافحه کولای شي. دا کوم کس چې اعتراض دا کوي دنه دا تاسو کومه لکه ته چې بلا رضی دار چا سره مصافحه کوي نه بل دا چې لکه سړی به عذري که بالفرض په دغه وخت کې مولانا طارق جمیل صاحب دغه ماشوم سره بالفرض لاس ملاو کړی وای کنه نو الته نورم خدای بلا کسانو کې د شي اغیم دا سلامونه شروع کړي او مولانا صاحب ته چې دی هغه ظاهره خبره ده ضعیف دی کمزور دی بیمار دی په دې عمر کې چې دی هغه دا نشي په سر رسولی. بیا به اعتراض دا وي چې یو څه سلام کو نورې پرې خو یو څه سلام کو ځکه چې هغه څه کړه جو بل برا دی خوښ او چې هغه څه نه بل څه نه کوله چې بیا هم دا اعتراض فرق وي نو لہذا داسې مکوئ کنه چې یاره مونږ دا شی شروع کړو چې د خلکو هغه دینی خدمات سماجی خدمات معاشرتي خدمات هغه د یو وړوکی عمل د وجه او د غیر اولا او غیر افضل سیز د وجه نه هغه اسمان نظم کې تر واچو او دا ټول هر سیر کو نو دا رویه زما په خیال دا بدلول غواړي دا هر زموږ چې څومره مشران دي په کم لحاظ سره دي هغه مونږ لا پکار د چې عزت کو احترام کو هغه له په سماج کې چې هغه اوچت مقام ورکو ان شاء الله زموږ د معاشره به خود به خود کې ان شاء الله. دا سيزونه د علماء کرام او وقار ختمي علماء کرام به خبرې کله کې چې کله وقار ختم شي به د علماء خبره نه اوري او چې د علماء خبره نه اوري دین لاړ دا سیمه کول بالکل او هغه چې علماء دي زموږ د علاقې او د معاشري دغه شان نور مشران خلک دي سپینګری دي د ډېر خیال ساتو ډېر مننه.